ډیرو محترم مسلمانانو یو زبردسته وظیفه ده یا حنانو یا منانو دا اسم اعظمي دي او د دې په وجه باندې الله جل شانه غرونه هم خوځوي. الله جل شانه د دې په وجه باندې ډیر غټ غټ مشکلات او حاجتونه پوره کوي. الله جل شانه نفدي دو اسم اعظم په ذریعہ باندې چې تاسو کم حاجت طلب کوئ کما دعا غواړئ ان شاء الله چې الله جل شانه به د یو ورځ په حساب سره زر تر زره پوره کوي. نو که څوک غواړئ ان شاء الله نو مطمئنه اوسئ چې الله جل شانه زموږ د حاجت پوره کو. وظیفې کولو سره به ستاسو حاجت الله جل شانه د خپل دربار نه پوره کوي. الله تعالی خزانې ډېرې وسیع دي، فراخ دي. راځئ محترمو نن دا وظیفه زما سره ضرور خامخا وکئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو محترم او عزتمند مسلمانانو په دین میونو زه شروع کوم په نوم د الله چې ډېر زیات رحیم او کریم ذات دی، ډېر زیات محبت کوونکی ذات دی، د خپل بنده سره کو ګناهګار دی او کو نیکوکار بنده دی. او په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې یو شفیق پیغمبر چې د امت مسلمه دپاره الله جل شانه بهترین رهنما را لیږلی. محترمو نن چې زموږ کومه وظیفه ده هغه د یا حنانو یا منانو ده. علما کرام د ډېر زیات فضیلتونه بیانوي او زه تاسو ته د دې وظیفې خاص هغه اقسام بیانوم چې کوم حاجاتو دپاره دا تاسو ویلی شئ. کم رنګ حاجتونه به الله جل شانه د دې سره ستاسو پوره کوي او دا وظیفه به تاسو څو پیرې وایئ. نو مسلمانانو راځئ دا وظیفه ان شاء الله العزیز وکئ. الله جل شانه بې حده احسان کوونکی رب دی او الله جل شانه چې دی په خپلو بندګانو چې کله هم بنده د الله جل شانه نه وغواړي نو الله تعالی ورته انعامات ورکوي، الله تعالی د حاجتونه پوره کوي او خپل نعمتونه او خپل رحمتونه انسان باندې هغه لکه د باران وروي. الله جل شانه ډېر کریم ذات دی. مسلمانانو دا وظیفه چې دا دې سره به دوه کارونه تاسو په خصوصي توګه باندې کوئ. لومبنی کار چې دی د هغې نه به ځان مکمل بندوئ، منې کوئ به دغه کارونه به پرېږدئ. دویم چې دی یو کار دی هغه په اهتمام سره تاسو شروع کوئ. نو یو کار چې دی چې کم تاسو به یې نه کوئ نو هغه مسلمانانو هر هغه ګناه ده، هر هغه فعل دی، هر هغه لغزش دی چې الله جل شانه د هغې په وجه موږ نه خفه دی او الله جل شانه د هغې په وجه موږ نه هغه زموږ بیماریان نه ښه کېږي، زموږ وظایف نه قبلیږي، زموږ حاجتونه نه پوره کېږي، هغه ګناهونه دي. هر هغه ګناه پرېږدئ مسلمانانو چې هغه د الله تعالی د ناراضتیا سبب ګرځي او د انسان زندگی ورسره لنډه تنګه وي. په تنهایۍ کې ګناهونه کول، الله تعالی غون خلکو نه موږ ګناه پټه کوو، کوټه کې کمره کې په کمبل کې دننه کوو، لیکن الله جل شانه مو تاسو ویني په توره تیاره کې یو تور میږی روان دی، په توره ګټه باندې د هغې په زړه کې چې کومه اراده ده، د هغه چې کوم خوا روان دی، د هغه په دماغو کې چې کوم سوچ دی، هغه الله جل شانه په هغې قادره دی فتح ورته ده. نو ما تاسو که په کوټه کې ګناه کوو نو مسلمانانو الله جل شانه په ما تاسو باندې خبردار دی. د الله تعالی نه یره وکړو، د الله تعالی نه فرده اختیار کړو. مخلوق خیر دی کو خفه شو چې الله خفه نشي. دویم چې په اهتمام سره کم کار دی هغه مونځ دی. مسلمانانو په دې زمانه کې انتهایی مسلمانان په غفلت کې دي او منځونو د فاسه منځونه قضا کوي. د چا تندی هم نه تریویږي، که چا بچی منځ قضا کوي، بیبي قضا کوي، نو څوک دا نه وایي چې یاره زه دا منځ قضا کوم او دې به اخره زما څه حساب کتاب کېږي. نو مسلمانانو منځ قطعا نه پرېښودل، منځ د الله تعالی حکم دی او د الله تعالی د نه د غوښتلو یو غټه ذریعه ده. دا دوه کارونه تاسو انشاءالله یو پرېږدئ یو شروع کوئ. اوس وظیفې ته راځو. دا وظیفه به تاسو صرف یو ورځ کوئ، د ورځو په حساب سره صرف یو ورځ به کوئ او چې کوم مقصد دپاره به کوئ هغه مقصد به تاسو ذهن ته راولئ. داسې کار به وکئ مسلمانانو چې اول به 11 پیرې درود ابراهیمي ووایئ. کم درود شریف چې موږ په مانځه کې وایو هغه درود شریف په 11 پیرې ووایئ. دا وظیفه به تاسو تهجد ټیم کې کوئ یا د ماسخوتن مونځ نه پس به کوئ. صحیح شو. که تهجد ټیم کې کوئ نو ورسره به تهجد مونځ هم وکئ، ځکه شپې اوږدې دي او خوب پوره کیږي، نو لهذا ځان ته موبایل 4 بجې 4:30 په ټیم کول
او تهجد ته اهتمام سره فاسدل 2 رکعاته 4 رکعاته تهجد کول د هغې نه پس دا وظیفه کو چې یو انسان نشي تهجد ته فاسدې ماسوتن مونږ نه پس خلک په آرام شي د هغې نه پس په دا وظیفه تاسو شروع کړئ. وظیفه دا رنګه ده چې 11 پیرې به مخکې درود ابراهیمي وای هغه درود چې کوم موږ په کوم مانځه کې وای اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دا درود شریف به تاسو 11 کرته وای. به وظیفه مسلمانانو وظیفه به تاسو کوئ 11 مرتبه یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو دا به تاسو 11 مرتبه وکئ او 11 پیرې به بیا وروسته د دې وظیفې نه پس 11 پیرې درود ابراهیمي ووایئ کوم چې مانځه کې ویلی کېږي. او د دې نه مخکې بعد 2 رکعاته صلات حاجت مونځ کې د دې وظیفې نه وروسته به هم 2 رکعاته صلات حاجت مونځ کې. صلات حاجت مونځ طریقه به تاسو له درځي 2 رکعاته صلات حاجت مونځ کوم په دې حاضر وه سوره تعالی محمد کعبه شریف فلکم الله اکبر بس دغه او چې کوم سورتونه پکې تاسو ته آسان وي هغه پکې تاسو ویلی شئ. بیا چې کله دا وظیفه پوره شي بیا به الله جل شانه ته لاسونه پورته کړي او 11 پیرې به دعا نه مخکې درود ابراهیمي وي 11 پیرې به وروسته درود ابراهیمي د مونځ نه یعنی دعا نه وروسته وي یعنی دا منځ کې به دا دعا د درود په منځ کې رابند شي. نو درود شریف یو خاص قسم عبادت دی چې د دې په وجه باندې الله جل شانه انسان دعا قبلوي او سیده د الله تعالی عرش ته رسیږي. دغه رنګې به تاسو بیا چې کله دا دعا غواړئ نو الله تعالی ته به دغه نومونه وسیله که چې یا تحنان او منان ذات مالک الله توریدونکی ذات زه زما حاجتونه له پوره کوونکی ذات او که ټوله دنیا راټوله شي الله زما د حاجت نشي پوره کولی الله که ته زما د حاجت پوره کړي ستا بادشاهۍ کې کموالی نه راځي الله که ته پوره نه کړي نو سیواوالی پکې نه راځي مالک الله نو ما د خپل در نه خالي لاسونه مه بوځي الله ستا در وسیع دی نو ستا په در یقین دی الله ته ما د خپل در نه خالي لاسونه مه بوځي. انشاء الله العزیز چې دې الفاظ سره تا وظیفه او تا دعا دې په یقین سره وکړه انشاءالله الله تعالی به ستاسو حاجت پوره کړي. که چېرې پوره نه شو نو امیدي مه کوئ انشاءالله بله ورځ دا وظیفه وکړئ بله ورځ یې وکړئ کم از کم سړی چې بیمار یو ډېر سخت بیمار نو هغه کم از کم 1 میاشت 2 میاشتې جاري علاج ساتي. لہذا زموږ مسلې هم غټې وي او د ګناهونو د وجې نه اکثر زموږ مسلې نه حل کېږي د هغه د یقین د وجې نه اکثر نه حل کېږي یا الله تعالی په دغه بدله کې موږ له بل انعام کرام راکړي بل مصیبت رانه لرې کړي. لہذا نو امید نه ده کول فکر هره وظیفه کوئ چې کومه د له مخې له درځي ټولې وظیفې انشاءالله کوئ په نمبر یقین دهان سره سوچ سمج سره یو ورځ به الله تعالی داسې راولي زما او ستا دا پریشاني به الله تعالی ختمه کړي ځکه تمام پریشانو ختمولو والا سره رب دی کو رب نه ما سوا څوک وی نو ټول خلک په روانې هو رب سره دا طاقت دی هغه کریم الله سره دا طاقت دی چې د چا نه هغه چاته وغواړي بیماري ورکړي چاته وغواړي صحت ورکړي چاته وغواړي هر رنګه مشکل الله جل شانه ختموي. لہذا موږ به هم دعاګانې کوو مدرسه کې تاسو ته او تاسو موږ ته کوئ موږ به تاسو دپاره ختم کو د سورت یاسین سورت رحمان خاص د الله د رضا دپاره تاسو موږ دپاره دعاګانې غواړئ الله تعالی مو همیشه دپاره خوشحاله او باد ساته الله تعالی د تمام مسافرو تمام حاجتونه پوره کړي. جزاک الله خیر احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة.